کعبه د خدای دا حفاظت به خدای کوي ټیک شو مدینه داغه د محبوب مرقد ده حفاظت به هغه کوي ټیک شو پاتې شو دا چې د عراق زمکه دا ټول عمر سورلسو کاله وشو چې د قربانو سره عادت تا کنه د دې عراق په زمکه امام ابو حنیفه په کوړو والے شوی دی د دې عراق په زمکه امام شافعی په کوړو والے شوی دی د دې عراق په زمکه امام حنبل په کوړو والے شوی دی د دې عراق په زمکه امام جعفر صادق په کوړو والے شوی دی د دې عراق په زمکه امام حسین په 72 کسانو باندې د یزید مقابله کړې ده او اخیری دم پورې د ماشومان وینم په دې زمکه وبایولې او سر د یزید په مخ کې ټیټ نه کړی دا څه د یزید زرګونه فوجو او امام حسین 72 کسانو او د کربلا په میدان کې ورشي د خواجہ معین الدین چشتی رحمت الله علیه نه تاسو کوي د خواجہ معین الدین چشتی وای چې شاه است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار و نداد دست در دست یزید سر قربان کا او د یزید پلاس کے لاس کے نو دیزمکی باندې ټول عمر د مسلمان قوم پیشواګانو قربانای ورکړي په دې زمکا حضرت علی حلال کړه پروت ته په دې زمکا د امام حسین پر کړه سر پروت ته په دې زمکا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پروت ته چې تاسو ورته پیرانی پیر صاحب وایي کرامت بعد الموت حق ده ماوی کرامت بعد الموت حق ده دا د اهل سنت والجماعت عقیده او ایمان ده چې کرامت بعد الموت حق ده په خدای قسم چې د ستا زمونږ د حکومت د ټاپ خلکو ماته وي چې مولانا صاحب کومه معامله چې مونږ په مصنوعي سیارې پترو باندې اورو عراق سره څه غیبي امداد دی پته نه لګي څه غیبي امداد کله ټول اسمان لوګي کله ټول اسمان وریس کله د شګو طوفانونو راوچت شي تر اوسه پورې په سلو کې د عراق 10% طاقتم ضایع شوی نه 10% بیا دې سړی تزاریان ز عرب ملکونو کې ګرځیدل ډیر زیات عرب ټول دغه خلق دې دلته چرایشي دا ټپوسان په 15 لکالي ټپوس ته کې څه بل لګان مارغان بازان دا خلق ستتاریان بیا بغداد ته کلاړي یو ګنټه مزل پکې کیږي تقریبا 60 میله بغداد انډرګراوند څنګه بغداد چې پاس خار دی 60 میلو ایریا کې داسې دننه بیا د څومره قوت چې هغه ټول انډرګراوند امریکایی به غیرت دی هغه خو بټن والا جنگ دی صدام ورته وی چې غیرت قدر کی دا وانه لری نه کار خوار څوک وشته شي کني ها که ایمان درکې دي زمینی فوج تر مخامخ د دې ځمکې جنگ تر مخامخ شه بیا وګو ما بل ورځ یو بل خبر وکړه مالزی په یو بل شي فیصله وکړي د وزیر اعظم صاحب ته وایم چې دیو بل تجویز پیش کا چې صدام حسین او صدر برش دا صدر برش چې دا بدواړه په پرزونو کې چې چا او پرزیدو هغه بیلو دا چې چا او پرزولو هغه وګټه نو د بوش دا کږي خلی ته وګوره د صدام سره د پرزونو دی صدام زمره دی او دیرش ګیدړان ورته یو شي دیرش ګیدړان ویل عراق د 2 غنټو د جنگ تس دلته خلک عراق امریکا
सुपर पावर रूस सुपर पावर हो कनो हाँ दुनिया पर अजीम ताकतों की रूस हम कना द काबल दे लोयो गिरो और दे बबरो सरुनो लस काल द रूस गुल खुले तरावस्त कना और रूस पदे मजबूर शो च द काबल न तख्ते दो कना वो सब बेला खबर है पर कटी प्रीखी दी पर काबल के रूस पल पर कटी प्रीखी दी लेकिन द काबल दे वहशी तब खल्क तगोरा दावर तप गुरनो के प्रातु नन च द पाकिस्तान पर हर सरक से न द अफगानिस्तान द शहीदान कबर बगो पर सरक समाजिदान अर्ज में दाओ चिबिया कत्ता हुए अमेरिका वही सद्दाम हुसैन नाजायजा कब्जा पर कुवैत करे जदागे बदल अगस्तो तलेगा खलास शो खबर तो च दुमरा मुनसिफ मिजाज और यो पबल जालिम के दो तन प्रे दे न द काबुल मुसलमानानो और द काबुल खावरे सब कुफर करे हो चित्त द रूस पर मुकाबला के अफगानिस्तान तरा नले और द अफगान द मुसलमानानो बदल दे द रूस नवाना गस्त पकार दाऊ चित्ता फौज काबुल तमरा ले गले वे और रूस तदिवेले वे चित्त अफगान मुहाजिर सरदा जुल्म वली दा ज़ियादतियां वली के नो ज़मा अज़ीज़ानो इंसाफ इंसाफ खबरी निश्ता खबर द देवा कि सद्दाम पर मुसलमान कौम के यो आलमगीर ताकत जोड़े दो और आलमगीर ताकत जोड़े दो तक काफिर चेदे मुसलमान न पा बुनियादी खबर मुसलमान दे टोलो मर्द अमरीके ताली सटवी हाँ दे दे पखपला खुद कफील शी देते न प्रेखो सद्दाम यो सड़े खुदा पैदा करे हो और खुदा तमावाला करे दे इंशाअल्लाह खुदा बेमली ओस दीगरजी अमरीकी इल्चियान राखो शिकले ईरान तरा जैसे चल सो सद्दाम मरते टिक जंग बंदा हुई वे जंग बंदों गैर मशरूत तो शर्त बनो दा बने च द कुवैत न फौज बस गैर मशरूत तौर जंग बंदो द कुवैत पर मसला ब खबरी मा सरा मुसलमान मुल्कू न कई अमेरिका बे न तासु ख्याल रखे मुसलमान मुल्कू न बराशी जमाबम वाउरी दागेबम वाउरी च सब फैसला मुसलमान मुल्कू नो का जे मनम द अमेरिके पर फैसला न प्रेदम और जंग बंदों गैर मशरूत तौर आओ कनी तो खुदा कसम चिद्दा से मजहब अदर तसकम चित्तब उमर ला याद लरे उस अमरीकी न लारे खताशी दाबल दराज खबर अदर तवकम द अमेरिकन सेनेट पर सदर बुश बांधे रेटो को पर हाई कोर्ट के चित्ता द 2 घंटों द ताकत इस्तेमाल इजाजत अगस्ते हो और पदी की 25 तेरे शुए तब रखेगी वाले ना नो इंशाअल्लाह अमरीके ब सदर बुश खुदा ती मुंह खलासई और दिल तबम का खुदा त मंजूर है नवाज शरीफ ना खलासई दे मुस दरिया बगस्ते दे लोची पोची की भाई पलो पोचो न की कार खता दे पलो पोचो न की स्कीमु ना म जोड़ा कौम उमन लाओ पोइशो चिप मुसलमान कौम के दा से नर पर जर काल के नौ पैदा लकदा नर चखदा पैदा कर और आखिरी खबर तबला हुकम च जंग हो रहे काबे न जंग द मदीने न कद काबे और मदीने था चास पक्कता जमुंग ईमान दादे च सरब पे वजाया कुर्बान जमा खबर पोई गई जमुंग फौज च तले दे वही द हरमैन हिफाजत तले हरमैन हिफाजत सद्दाम हुसैन वे अरमेन खुजमा इमाम दे नुस्ता फौज दागे हिफाजत सके बिया खतर खपल फौज दे लगो खाए पर काबा की पर सऊदी अरब की चिदा पाकिस्तान फौज प्रोत चलता है कद काबे न गेर चापियर प्रूती हो बस टिक देर खदी खड़ी मदीने न गेर चापियर प्रूती देर खदी खड़ी और कदा
دا پریاز او په دمام او په دهران کې پراتی بیا دې د چا حفاظت لګېلی دي که د کعبې نه غیر چا پر پرتی خلاص مونږ دې مرګري او کدا په دمام او دهران او ریاض کې پراتی نو بیا دې د کعبې حفاظت ته څنګه لګېلی تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو نن په ملک د اسلام د سربلندۍ او د کفر د سربلندۍ جنگ دی نو دعا وکړو چې یا الله کفر ذلیل کا خدا ټول کفار تباہ او برباد کا او مسلمانانو ته نجات ورکا خدا د مسلمانانو آبرو ساتي عزت او ساتي عزیزانو یو بل ټکی می واوري خبره پوهیږي یا نه امام ابو حنیفه په لار روانو نو یو ماشوم پریوتو ورته له هوی بچیا ته خو پریوته ا ماشوم ورته چې امام صاحب زما د پریوتو خیر دی که زه وغورځېدم ماشوم هم خیر دی الله دې تا نه غورځوي که ته پریوتې ټول اسلام به پرېږدي تاسو خیال دا نو د صدام پریوتل چې دي دا به عمر له د لعنت داغي د مسلمان په تندي باندې عمر نن دیخوا وګوره په پاکستان کې د نااهل حکمرانانو د لاسه زمون په تندي د لعنت داغ دی چې د ډاکا کنا ها ډاکا بنگلاديش زمون ملکو کنو ها نو وو کنه ډاکا بلوچستان بنگال زمون ملکو زمون د نااهلیت په وجه ډاکا مونږ نه کټ شو کنه اندورا کرانه وته او اندو زمون نه کټ بلا وره دا خبر چې تاسو ته یاد دي چې په ډاکا فوج کشي وکړه اندرا ګاندھی او سو وخت کې ډاکا مونږ نه بیلولا او فوج د هندستان په کرانه نه وته امریکای اعلان وکړو چې زما ووم نمبر بیړه در روانه ده ټیک شي چې ورپونه و ا د ووم نمبر بیړه تر نن لانه در رسیدلې او ډاکای مونږ نه کټ کړو دوله کا فوج راته په هندستان کې قیدیان کړې کنه دا آرامي ملک دی چې د په وجه مونږ نه ډاکا کټ شوی د زمون پاکستان نیم کړي زمون ملک نیم کړي بیا دې خلکو د ملک تقسیم دومره غلط کړي دي دلی کې چې ما وکړه او یا لک روپے ورځ آمدن دې په دلی کې د نوادراتو شالمار تاج محل وغیرہ اکبر بادشاہ قبرونه او دیره او یا لک روپے د ورځې آمدن او یا لک یو دلی مون سره زمون ملک به بادشاہ مونږ له په تقسیم کې بس دا ولی خان خبره ده چې خون له خدای پایوي کده خريوي کده سپایوي زمونږ د بزرګان وی چې سراغي خو چې نو بنگال راکو چې داسې ملک راکو چې پوچ اعلار نشته په هندستان به ولا راتاوي نو زمونږ ملک امریکای نیم کړي مونږه دوه ککړیو او زمونږ ملکیان څوې جی مونږ سره جنگ چو عراق مونږ سره د انې امداد نه کړي یعنی د دې دا معنا ده د دې خدا مثال دی لکه زمونږ د جمعات امامو یو سړی مړ شو خدای پرسته کده دنیت زوت په جنازه کې ولې یعنی پرون اختر تیر دې سرسای نه درا کړی پرون کده دنیت موت پولیت به قبر ته لګو نیت چې جنازه وکړه جمعه ترالو مال رښتیا وای به نیت دې وکړه ول خزه برا باندې طلاق چې نیت مې نه دیتا همده سمې ولی مال سرسایه نه ورا کړی نو دوی له سرسایه په جنگ کې نه دا ور کړی دوی یې ځکه خلاف سرسایه نه دا ور کړی دا ایمان دی یا دا غیرت دی په دې سره کې یو سړی چارونی وو او لګیا دی وجنی او ته چې مال سره کړی نه دی ولی د مرګ نه بچ کوم تاسو سړی توپ دی دا شرافت
نو عزیزانو خدای دې د هغه پاکو ځمکو آبرو ساتي چې په کومه ځمکه باندې د خدای کعبه ده، په کومه ځمکه د خدای محبوب پروت دی، په کومه ځمکه ائمه مجتهدین پراته دي، په کومه ځمکه ائمه محدثین پراته دي، په کومه ځمکه ائمه مفسرین پراته دي. دا دین چې نن تاسو ځان ته مسلمانان وایي، دا د بغداد د ځمکې برکت دی چې تر تاسو پورې 1400 کاله دې خلقو را چلولی دی. نو الله دې مونږ او تاسو ته هغه لار ښیي چې هغه پې راضي کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح اتباع دې خدای زمونږ او ستاسو ټولو نصیب فرمایي. پاکستان کې دې الله د قرآن حکومت راوړي. عزیزانو آخري خبره بله واوره، د قومي اسمبلی ممبر راته بله ورځ وی پلانې 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 دا 15 ممبران را سره ناستو او پلانی 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 ټول منځونه هم کوي، یو پکې ګیرم پرېښې ده. ویلې مولانا صاحب دا تاسو چې د کوم اسلام نوم باندې دا داسې زوړ شوی غوندې دی، نو څه نوی سټایل اسلام به جوړ کړو، نوی سټایل. دا ستا د قومي اسمبلی ممبران وایي چې دا تاسو وله ووټونه ورکړي، دوی وایي چې نوی سټایل اسلام به جوړ کړو، ماډرن اسلام به جوړ کړو. دا تاسو چې کوم قرآن او حدیث وایي دا زاړې شوي دي، اوس دغې نه تاسو څه غواړئ؟ دا د قومي اسمبلی ممبر مولانا علي اکبر د بنو راته قرآن وخوړو او دا ممبرانو نامې راته، دا د قومي اسمبلی ممبر. بل ورځ یو مریض ته تلم، د دې صوبایي اسمبلی یو ممبر را باندې پېښ، یاره جیوان دا تاسو څه کوئ؟ مل دا تاسو څه کوئ؟ تاسو څه کوئ؟ ویل مونږ خو اسمبلی کې دا وکړه په آرام کښېنه.